الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. دا هغه باغ دی، دا یهودي باغ و په هغه زمانه کې چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته هجرت وکړو. نو په دې باغ کې سلیمان فارسي رضی الله تعالی عنه یهودي سره دلته په دې کې کار کولو او ځانې مزدوري کوله، دیاړي کوله، حلال رزق یې ګټلو. نو چې کله خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته راغلی دی، نو یو کس راغی، نو اواز یې وکړو چې هغه پیغمبر خو مدینې ته راغی، خو بات راورسېدو. په دغه ټایم کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه بره په کجورې په دې ونه کې و، کجورې راشو کولې. نو فورا هغه چې نو ښکته راکو شو او مالک ورته ویلی ولې څه چلو شو؟ نو ما عجیبه خبر چې دی نو واورېدلو او بیا سیده چې دی نو راغی د نبي صلی الله علیه وسلم خواله او اسلام یې راوړو، مسلمان شو او مشهور صحابي دی. او د خندق مشورم سلیمان فارسي رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام نه ورکړو او د نبی علیه الصلاة والسلام ډېره خوښه شوه. او سلمان فارسي د پارس نه راغلی و او ډېرې سختې پرې تېرې شوې او ډېر تکلیفونه چې بیا نو تېر شو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه باندې. او په اسلام کې په زړه کې د اسلام تړپ او مینه یې وه چې کله به چې دی نو زه اخرنی پیغمبري نه وه او د هغې سره زما ملاقات کېږي. دا هغه باغ دی، هغه پخوانی باغ. اوس موسم یخ دی، د ژمي دی، نو په دې کې کجورې چې دی نو هغه نشته، نور دا به کجورې کوي او مشهور باغ دی. دا پکې د اوبو یو حوض دی، وینه اوبه راځي، دا ټینکۍ ډکېږي او بیا په دې طرف باندې چې دی دا اوبه ورځي او دا باغ چې دی دا اوبه کېږي. ماشاءالله ښایسته اوبه دي، یخ ډېر غټ باغ دی. زوار راځي دلته زیارت لپاره، دا ځای نه